مولانا صاحب اخیر کی کمزور ہو میڈیکل سٹور نه چې به را روان کو زه به ورسره وم او د مولانا صاحب ډریور شیر محمد بھائی ډېر نیک سړی و مولانا صاحب ډېر ترېنه خوشحاله و نو مولانا صاحب یې ډېر خدمتونه کړي وو شیر بھائی به د میډیکل نه به مولانا صاحب را روان کو ګاډي کې جماعت گلی ته به نږدې راوست ما به را منډې کړې ګاډي ته به ودرېدم مولانا صاحب مې د ګاډي نه راکوز کړو لاس به مې ورکړو جماعت ته به مې راورساو بیا به مې منبر ته وخېجاو شروع کې به ما دا یو لاس داسې نیولی مولانا صاحب زما په لاس دلته لاس کېښو منبر ته وختئ لیکن زما لاس به ښکته لاړ مولانا صاحب ماته داسې کتل ویل ځواني مرګ شې زور در پکې نشته دواړه لاس سره وتړه بیا چې به ما منبر ته مولانا صاحب خېجاو دا دواړه لاس به مې داسې سره وتړلو او مضبوط به مې داسې ونیولو مولانا صاحب دلته لاسونه کېښودو منبر ته به وخت تقریر چې به ختم کو د جمعې تقریر بیا به زه ورپاڅېدم چې مولانا صاحب را کوزېدی د خطبې نه لاس به مې داسې ورته ونیولو مولانا صاحب راکوز شو تقریر به مولانا صاحب وکړو بیا منځ به ما ته ویل تی پړاو کړه مولانا صاحب وروسته کېنوست ودرېدی نه شوی مانځه کې منځ به ما پړاو مولانا صاحب چې د تقریر شروع کې کم آیات ویلی و یا آیات به ونه وایو کله مولانا صاحب آیات ونه وایو داسې به تقریر شروع کو ما ته به پته وه چې د هغه موضوع ده چې تقریر شروع کې به کم آیاتونه ویلي وو یا موضوع به د کمو آیاتونو مطابق وه ما به منځ کې هغه آیاتونه تلاوت کړو مولانا صاحب ما ته ویل داسې به اول ویل ځواني مرګ شې دا قرآن څنګه پوخ درته یاد ده که نه چې کوم آیاتونو زه تقریر وکړم هم هغه آیاتونه ته بیا په منځ کې هم تلاوت کړې ویل ماشاءالله ماشاءالله دا بیا ما شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه هغه سره به کله ما د جمعې منځ کو چې حسن جان صاحب جماعت کې مې سبق وایو حسن جان صاحب چې به تقریر کې کم آیاتونه وویل بیا به خطبه کې هم هغه ویل منځ کې به هم هغه آیاتونه ویل دا طریقه بیا ما د شیخ الحدیث شهید حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمت الله تعالی علیه نه دا طریقه زده کړې